د یقین درې درجې دي. یو علم الیقین دی، یو عین الیقین دی، او بل حق الیقین دی. حق الیقین علم الیقین نو تاسو تعریفونه باندې نه پوهیږئ، خو زه به دا په مثال کې تاسو پوهه کوم. یو سړی داسې پنځه شپږ زبردست انسانان تا ته راغلل چې په شرع باندې درست او تا ته پته لګېږي چې دا دروغ نه وایي، او تا ته وي چې داسې یو شی راوته دی چې داسې تارونه یې هغه په تارونو کې هغه یې او ته ورله ګوتې وروړې، نو مخې سره قربان شم هغه انسان له شاټ ورکوي او سړی وژني، دې ته بجلي ویلې کېږي. تا وایي چې ښه داسې یو شی راوته دی، نو د ستا ورباندې یقین راغی د هغوی د وینا په وجه باندې، دې ته علم الیقین ویلې کېږي. بیا بله ورځ ده چې ته داسې روان وې په لاره باندې، یو لړمین خته دی بره تارونو ته، تارونه سموي، هغه چېرته تار سره ګوته وجنګېدله او اوچته که د هغه ځای نه یې ښکته راویشته راویې غورځو، تا په خپلو سترګو باندې ولیده. مخکې د کسانو اورېدلې وه، اوس دې په خپلو سترګو باندې ولیدله. یقین کې د څه زیاتوالی راغی که رانغی، دې ته عین الیقین ویلې کېږي. بیا بله ورځ د ستا په کور کې پکې خراب شو، هغه پکې د سماو تار کې د ګوتې والی او شاټ یې دله درکه عقل ته یې وغورځولې. اول درته خلکو ویلي وو نو څه یقین دې پرې راغی، بیا چې یې په سترګو باندې ولیدې یقین کې د زیاتوالی راغی که رانغی، بیا یې چې کله ونیولې په خپله عقل ته وغورځولې او چې راپاسېدې یو پټ خاورې در باندې اچولې وې چې شاټ ورنه چې کومه دا خاوره جذب کړي، نو د یقین دې نور زیات شو که زیات نه شو؟ زیات شو. الله پاک وایي چې دا کمې سزاګانې مې بیان کړې که نه، دا حق الیقین دی. یقین دا یقیني خبرې دي، دا هسې پزولیات نه دي، دا پزولیات نه دي، دا هسې څه هوایي خبرې نه دي. الله پاک وایي دا یقیني حق دی او دا حق الیقین دی. د یقین چې کومه اوچته درجه ده قربان شم دا هغه ده. خبره مې دې پورې کوله چې موږ او تاسو وایي چې دا ګناه وکړه د آخرت نقصان به یا وي یا به نه وي، او دنیا کې ګناه هسې نقصان دا نه کوي. خو دا سوچ ګوره زموږ او ستاسو غلط دی. ګناه لکه چې څنګه د انسان آخرت تباه کوي، نو همدغه رنګې د انسان دنیا هم تباه کوي. الله پاک قوم نوح تباه که که تباه نه که؟ د څه په وجه باندې تباه که؟ د ګناه په وجه باندې. قوم عاد تباه که که تباه نه که؟ سمودیان تباه کړل، قوم شعیب تباه که، د لوط علیه السلام قوم تباه که، فرعونیان په دریاب باندې غرق کړل، قارون په ځمکه باندې وردن نه که، ابرهه باندې الله پاک ابابیل راولېږل. دا دومره مخلوقات الله تباه کړي دي، ولې تباه کړل؟ د ګناه د وجې نه. بس الله پاک وایي وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله وایي ما خو پې ظلم نه کړی، دوی په خپله په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی. نو زمونږ او د ستاسو دا سوچ چې ګناه کوه، د ګناه به قربان شمه صرف په آخرت کې سزا یا به میلو شي یا به میلو نه شي. ډېر خټکې زده کړی دی، بس وایي ګناه کوه، الله پاک غفور رحیم دی. الله پاک غفور رحیم دی، ګناه کوه قربان شم. الله پاک غفور الرحیم دی، خو د رحم د پاره او د مغفرت د پاره هغه قربان شم څه غواړي. په دې تمنا او په دې زړه ورتوب باندې به نه وایې چې ته په دې زړه ورې چې الله پاک غفور الرحیم دی، بس ګناه کوه. آخرت په باره کې زموږ او د ستاسو یقین کمزورې شو. دنیا ګټه موږ ته ګټه ښکاري، تاوان موږ ته تاوان ښکاري. بیا ما او تا ګناه کوو، نو راشه د ګناهونو نقصان دی په دنیا کې ګوره.